یو ډیر لوی عالم یو ډیر لوی مفسر مولانا احمد علی لاهوری رحمت الله علیه لوی سړی تیر شوی دی په خپله قصه کوي وی هغه وختو چې د په دارالعلوم دیوبند کې هم طالب وم دا د مور او پلار سیکانو دی خدای مسلمان که نو په د دیوبند د کلي نوم دی د دې دیوبند په دې کلي کې یو سیټ و مالدار سړی و خو سیټ نیک سړی و لور یې پیغله شوې وه د سیټ لور پیغله شوه نو د لور هم دا خواهش و چې یو عالم سره نکاح وکړم او د سیټ صاحب هم دا خواهش و چې زه دا خپله لور یو عالم له په نکاح کړم یو بل سره مشوره وکړه چې زما د لور هم خواهش دی زما هم خواهش دی او دا لور چې یو عالم له په نکاح کوم نو چا ورته وی چې عالم ګورې نو خو دغه دارالعلوم دیوبند دی علما خو هغوی ته معلوم دي هلته ورشه نو محتمم صاحب ته ووایه نو لور له به دی چې ته یو ښکلی عالم وګوري دا به ډېره ښه ده نو سیټ صاحب شو انا لله و انا الیه راجعون ټول ووایه بجلی چې لاړه شي یا تکلیف راشي زر انا لله وایه نو که په دې مدرسه کې داسې یو نیک غوندې عالمي نوجوان نو ما ته وښایه چې دا لور ور په نکاح کړم یاره په دې لار راتلم په دې چمن کې مې یو لیک ولید او مې خوښ شو که هغه واده نی کړی او د هغه خواهشي نو لاول مې اخوښ دی او که بالفرض د هغه زړه نه کېږي یا واده کړي بل به راله وګورئ محتمم صاحب هوښیار و هغه وی ودرېږه رده د خوښې دا به لاول وګورو هغه پسې هلک ولېږه راویې غوښته مولانا احمد علي لاهوري وی زومه وی ما ته محتمم صاحب وی چې دا سیټ صاحب دی زمونږ د دې کلي د دې دیوبند دیم نیک سړی دی لور هم نیکه ده د دواړو دا خواهش دی چې یو عالم سره دا لور په نکاح شي نو تا باندې راتیر شو ته خوښ شوې څنګه دې خیال دی واده دې کړی دی ما وی چې نه نو څنګه دې خیال دی نو ما وی چې یاره زه خو غریب سړی یم زما خو مور او پلار سیکان دي او زه مسلمان شوم هغوی د کور هم شړلې یم زما څه دي او دا خو د سیټ صاحب لور ده دا به ما سره ګزاره څنګه کوي وی سیټ صاحب وی چې زما لور هوښیاره ده او دینداره ده ابه تا سره په سپوره ډوډۍ هم ګزاره کوي خو ستا خوښه یې ډېره ښه ده خوښه مې ده په پلانکې ورځ به موږ راځو نکاح به تړو مولانا احمد علي لاهوري صاحب وایي چې هغه ورځ شوه د نکاح د تړلو وی زما یو جوړه وه دویمه نه وه نو ملګرو ما ته وی چې دا جامې دي خیرنې دي او مهرباني وکړه زمونږ واچوه خو زه په دې پوه شوم چې د دې ملګرو جامې په ما برابر نه دي په دې کې اوبه دي ښکارم د چا غټې دي د چا لنډې دي مشوره یې دا راکړه طالبان هم زمونږ یو بل سره خوش طبیعتۍ ډېرې کوي وی چې غسلخانې ته ننوځه او اوبه هم لامبې سرسونت به وکړي جامې به برابر کې او بیا به لنګ ووې او بار به روځي دا جامې دې نه چوڼ کا او بس نور ته به یې واچې او بس اوبې بادې او بس وچې بشي وابچې ما چې یاره دا خبره ټیک ده وی غسلخانې ته ننوتم ویښته نوکان وغیره مې برابر کړل او مې لمبل او جامې مې ځان له ووینځلې او لنګ مې و بار راووتم خو بس طالبانو را سره چل وکړه او زه مړو پوه نه شوم ورځ د وریځ و او نرۍ نرۍ باران و جامې کم دی او چې دی جامې بادوم او هوا له ورکوم او جامې کم دی او چېږي او طالبان هم را پورې خاندي چې ټینګ شه وی خیر جامو نه څه ناسه اوبه اوچې شوې خو نمجنې دي مې واچولې یخني به پکې رپېدم دې کې مې سخر راغې د سخرونه مې رالل او خیان مې رالل نکاح تړلی کېږي چې سخر مې ما ته وکتل نو سخر مې پېښ و چې د دې غریب هم دقه یو جوړه ده او بل ورځ چې راغلی هم دقه او نن هم همغه ده او ځان لینځلې ده او لا وچه شوې نه ده په ما پوه شو وی نکاح وتړلی شو د نکاح نه پس واده شو ښځه مې کور ته بوتله مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه وایي چې ښځه خو د سیټ لور و نیازبینه وه او ما سره سو ټماټر خوره اوچه ډوډۍ ځان له خوشتکه هغې باندې ګزاره کوه ډېر بد حال و دغه وخت زما او زما د ښځې اوچه ډوډۍ به م اوبو کې خوشتول او ګزاره به م پرې کوله او د ټماټر او د مالګې سره به م ډوډۍ خوړه
دې زمانه کې چې ښځه واده شي نو یا په سبا یا په اومه پلار کره دی. هغه زمانه کې داسې نه وه. ابه میاشت پس 2 میاشتې پس جنۍ د پلار کره تله. چې میاشت پس مې ښځه پلار کره لاړه نو پلار ته تپوس وکړه سیټ صاحب وی بیٹی اپنے شوہر کو کیسے پایا؟ لوری خاوند دی سنگا ومنته خاوند دی سنگا دی. نو که د دې زمانې ښځه وې بلا شیشکه نو څه به یې وې ای پلاره غرقه دې کړم چاله دې ورکړم ملا له دې ورکړم چې ډوډۍ در سره نه وه نو په دا اوبو کې به دې غورځولی وم یو ورځ مرګ وراغلی به نو په ما خو هره ورځ مرګ تېرېږي چای خو یې پرېږده خو ډوډۍ هم نشته ترکاري هم نشته دا چاله دې په نکاح ورکړم تا زما تپوس نه کو د خاوند تپوس ته زما نه کو لیکن هغه جینۍ دینداره ده او د مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه اخلاق اوس ګوره تپوس یې ته وکړه چې بیٹی شوهر کو کیسے پایا لورې خاوند دې څنګه ومونته او ورته څه وایي وی بابا وی دنیا کې به مې د جنت خبرې اورېدې چې جنت به راځي او داسې خوشحالي به پکې او داسې د زړه سکون به او بنده به پکې ډېر زیات خوشحالی وی بابا قسم په خدای چې په دنیا کې ماله خدای جنت راکړی دی. او مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ لکھی پخپل آپ بیتی کے وی یہ وہ وقت تھا جب احمد علی نتا آج احمد علی ہے وی دا اغا وقتو چې دا ما دا مقام نو او ما تا خد جنت وی اوس خوی الحمدللہ احمد علی دی وی دا کشف خواندو یو ځل یو سړی والا راغی ستا په ګاونډ کې 2 کسان مړه دي او صاحب جنازه به تکے په پلان کې ټیم د سرخکته کوي ایک جنت کو گیا ایک دوزخ کو نو مرګر وته وی شاګردانو وی صاحب دا دومره داوه خو پیغمبر هم نه کړی د غیب علم خو الله سره دی تا ته څه پته لګي چې یو جنت ته لاړ او بل دوزخ ته لاړ بس میں نے کہا آپ پوچھ لے ما اوی تاسو تپوس وکړئ چې معلومات یې وکړل خبره ټیک و خطا وی چې هغه کوم جنت ته تللی هغه اکسیډنټ کې مړو او رسول الله مبارک فرمایي صاحب الهدم شهید اکسیډنټ کې مړو جنت ته لاړ او بل مړی ته تیزندی چولې و ځان لې ځان یې پانسي کړی و دې ته کشف وایي دې بزرګانو ته کېږي یو ځل یو سیټ ورپسې راغی وی صاحب جومات مې جوړ کړی دی لومبې مونځ به پکې تکې افتتاح به تکې مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ وی ډیره ښه ده چې لاړ په جومات یې قدم کېښود وی کاش بہت اچھا مسجد ہے بہت بہترین کافی خرچہ کیا ہے اس مسجد پر بہت خوبصورت لیکن کاش کے حرام پیسوں پر نہ بنا ہوتا ډیر خشته خوبصورت جومات دی خو افسوس چې په حرامو نه وی جوړ نه ښه به وه نا سیټ ته چا وی ټنګ یې درکړه که نه همدغسې ښې درته یې واوروله چې په حرامو دې جوړ کړی دی که نه سیټ وی ټیک وایي یو ما ته پته ده یو الله ته پته ده نه زما ښځې ته پته شته نه بچو ته دا ما د سود په پیسو جوړ کړی دی دې ته کشف